بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه د الف لام مبارک خبره شروع کړو چې مستنلی با معرفه د الف لام په صورت کې با کله راوړو. نو ویل الف لام سلور قسمونه دي. الف لام حرفي غیر زائد سلور قسمونه دي: استغراقی، جنسی او عهد خارجي او عهد ذهني. نو عهد خارجي په خارج کې کله یو کس معهود وي، کوي او کدوي او کدري وي، او چې په خارج کې معهود او ملای لپاره به الف لام عهد خارجي براوړم. او کا په خارج کې معهود نه بلکې په ذهن کې څه موجود وو، نو بیا ولې راوړو الف لام عهد ذهني، لکه ادخل السوق او اني اخاف ان ياكل ذئب. او که مدخول الف لام نه مراد افراد نه بلکې حقیقت وو، نو بیا ایت الف لام جنسی به لګي، لکه الرجل خير من المرأه. وسنن سبق دا چې کله کله دا الف لام دا د استغراق د بارزي. استغراق مطلب دا دی چې خپل ټول افراد لره راګیروي، خپل ټول افراد لره راګیروي. لکه ان الانسان لفی خسر، ندل کې در انسان نه مراد حقیقت او ماهیت د انسان نه مراد، بلکې افراد ته مراد دي. او بعض افراد ته هم نه دي مراد، بلکې کل افراد ته مراد دي. بعض افراد ته ځکه مراد نشو غسته مونږه چې الله تعالی فرمایي ولا عصر زمانه په زمانه باندې قسمی ان الانسان لفی خسر، بشکره کامل انسانان ټول انسانان ټول افراد انسانانو په خساره کې دي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. نو دلته الله تعالی دغه کړی دا استثناء کړی دا، او د استثناء په مستثنا په دوه قسمه دی، متصل او منقطع. دلته دا مستثنا متصل ده، نو دلته په مستثنا را معنی هله سي کیږي چې دا مخکینه انسان ټول افراد انسان مراد وي، چې ټول انسانان په خساره کې دي، او الا الذين امنوا دا کوم چې ایمان نه وړو نه کارونه کوي، توصي بالحق توصي بالصبر کوي، نو په خساره کې نه دي. نو دین ټول افراد مراد دي. لکه پوه شوي وای دا مخکې چې دي کنه، دا مخکې چې کومه موږ بعض افراد متعین اغستل، بعض افراد موږ مراد اغستل، نه موږ د قرینې له وجې نه اغستل. دلته قرینه دا د چیرې د دین ټول افراد مراد واغستل شي. که ټول افراد مراد نه کړي بیا استثناء نه سيږي. لکه پوه شوي ګوره ورته وقد يفيد المعرف باللام المشار بها الى الحقيقه الاستغراق. اصل کې دی وقد يفيد الاستغراق، وقد يفيد الاستغراق. او کله کله دا فائدہ د استغراق ورګي. څه فائدہ د استغراق ورګي؟ يفيد کې المعرف یعنی هغه کلمه چې معرفه وي په لام سره او په سره اشاره کولږي حقیقت ته، لګه ان الانسان لفي خسر اشير باللام الى الحقيقه، واذا لګي په دې الف لام سره اشاره کړل شوی د حقیقت ته، لكن لم يقصد بها الماهيه من حيث هي، لیکن دلګي دینه مراد حقیقت نه دینه مراد به اعتبار د هي سره با ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الافراد. انا په دې حیثیت سره چې دینه بعض افراد مراد دي بعض په ضمن کې، بل في ضمن الجميع، بلکې د ټولو په ضمن کې، د ټولو په ضمن کې د مراد دي. بدلیل وله بدلیل صحه الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه. ځکه چې کله استثناء د صحیح کېدو لپاره دا شرط دی چې مستثنا په مستثنى منه کې داخله وي. او دلته کې دا کته الف لام د استغراق د لپاره وانخلي، نو بیا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات چې الله تعالی په قران مجید کې کما استثناء کړی دا هغه مستثنا او بیا صحیح نه پوه شو به باندې. لو سكت عن ذكره کچته ساکت شي لري کړه. فلام التي لتعريف العهد الذهني او الاستغراق، وهغه لام چې هغه تعریف د عهد ذهني لپاره یا د استغراق لپاره دغه یو شانتي الف لام دی. او الګي داغه نه موږ د بعض افراد مراد اخلو په اعتبار د قیام د قرینه کې، چې قرینه نه الته موږ نه شو غسته. لګال ته موږ ویلو کنه چې قرینه به موجوده لکه ادخل السوق، نو دخول د سوق ته نشي کوله، او نه دنیا ټول بازارونو ته داخلي دي شي، خو یو بازار ته داخلي او بعض په خارج کې متعینو جو بیا بعد خارجي کنه متعین جو عادي ذهني دي. فاللام التي لتعريف العهد الذهني، پس هغه لام چې د تعریف لپاره د عهد ذهني او کې استغراق وي، هي لام الحقیقه، هغه د کلام د حقیقت ته عملت علامه ذکرنا چې موږ عمل کړی دی په هر ځای کې په اعتبار د قرینه او د مقام سره. ولهذا قلنا دي ان ضمير في قوله وقد ياتي وقد يفيد، چې مخکې موږ ویلو وقد ياتي او دلته اوس وقد يفيد، په دې وياتي او په يفيد په دې ټولو کې د ضمیر عائد راجع دی الى المعرف باللام، او معرف باللام ته المشار بها الى الحقيقه چې اشاره کوي په دې سره حقیقت ته. لکه پوه شو به دی باندې
ولا بد في اعلام الحقيقه او ضروری ده په اعلام حقیقت کې من ان يقصد بها چې قصد کله چې بده سره اشاره ماهیت طرف ته به اعتبار د حضور د په ذهن کې مطلب دا کنه چې لکه کم څه باندې الف لام داخلي کې نو دې دا په دا باندې داخلي کې په حقیقت باندې داخلي او بده سره به اشاره وي هغه ماهیت طرف ته چې دا په ذهن کې د نور اجسا د نور اسماء نکراتو نه جدا شي لکه ته رجعه او الرجعه نو پر رجعه او پر الرجعه باندې کې فرق دی رجعه عام واپس ته وي الرجعه خاص واپس ته ویل کېږي نه دا په الف لام باندې دا ته د دې نه جدا کوم مثل الرجعه والرجعه واذا اعتبر الحضور في الذهن او کله چې اعتبار وکړي چې د حضور په ذهن کې فوج امتیازه نادي هغه وجه د جداوالي د تعریف العهد على ان لام العهد اشاره الى حصه معينه من حقيقه چې لام العهد دا اشاره کړي دا د افرادنا د حقیقت نه حصه معین ته واحدا كان او اثنين او جمع کوي او کتبه یو کړي وي جو کوي او جو بیا غیتا عهد خارجي او ټوټل افراد مراد بیا ولام الحقيقه اشاره او لام حقیقت اشاره د نفس حقیقت من غیر نظر الى الافراد افراد ته بغیر نظر نه فل تعامل به سوچوګه الګه پوښتنه به باندې و د دې نه استغراق په دوه قسمه ده یو استغراق حقیقي ده او یو استغراق حروفي ده استغراق حقیقي دي ته ویل کېږي چې داغي څومره افراد په خارج کې کنه غټول افراد ته مرادي او استغراق عرفي چې داغي ټول افراد را جمع کول چې نه دا ممکن وي نه وي ممکن ګران وي لیکن د دې نه چې زم په ځین کې څومره راځي جو صرف اقت مراد دي د عرفي وي لکه الله تعالی عالم الغیب والشهاده نو الغیب او الشهاده باندې کوم الفلام ده دا استغراق حقيقي ده مطلب څومره افراد د غیب او د شهادت لري دا الله تعالی ته معلوم دي ویږي او دغه چری ته جمال امیر سواغتا امیر چې دا زرګران را جمع کړل نو دلته اسواب الف لام دا استغراقی ده او د ټوله دنیا زرګران خو را جمع کول نشي نو مراد ته د خپل مملکت او د خپل استغراق حقيقي ده حقيقي او عرفي وهو دا استغراق په دوه قسمه له حقيقي ستوي و ان يراد كل فرد چې اراده کړي چې د هر فرد مما يتناوله اللفظ چې لفظ هغه شامل په اعتبار د لغت سره نو عالم الغيب والشهاده نو دلګه اصل کې عالم كل غيب وشهاده وعرفين وعرفي ستوي و ان يراد كل فرد چې اراده کړي چې د هر فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف په اعتبار د دې سره چې کوم د عرف متفاهم کیږي نو جمع الامیر سواغه اساغه بلده چې امام یا امیر چې اندر زرګران نه جمع کړل نو د دنیا ټول زرګران خو دې را جمع کولای نشي نو مراد دې نه سره اي اساغه بلده یعنی د خارغ زرګران او اطراف مملکته یا د خپل مملکت هغه اطراف او غیره جمع کړل لانه المفهوم عرفا لا صاغه الدنيا ذکر راځي فهمي کې د اور په اعتبار سره ټول دنیا زرګران ته مراد لکه پوښوي وس پکې قیله کې چا دا ویلي دي کنه چې دا مثال چې ذکر کړی دی اسواغه ده نو اسواغه اسم فاعل له اسواغه سره اسم فاعل له او اسم فاعل چې نه نو دا د پنځ باندې د نور په نسبت باندې د نور علماء کرام په نسبت باندې ما ته فکر دی چې په الف لام په اسم فاعل او په اسم مفعول باندې کله الف لام راشي نه الف لام په معنا د الذي وي اگر اول پرو ما تاسو وی الف لام په دوه قسمه ده یو الف لام اسمی ده یو الف لام حرفی ده الف لام اسمی دي چې په اسم فاعل او په اسم مفعول باندې راغله او په معنا د الذي باندې وي او چې کما الف لام حرفی ده نو هغه دی چې هغه په دغه باندې نه نو د نور علماء کرامو باندې الف لام په معنا د الذي وي او دا امام مازنی رحمت الله علیه په باندې د الف لام په معنا د الذي باندې نه نو دا مثال مبني ده د جمال امیر سواغه ده په دې د امام مازنی په مذهب باندې دغه ده مبني ده ځکه چې د نور علماء کرام په باندې الف لام په الف اسم فاعل او په اسم مفعول باندې داخل شي نو په معنا د سمانی وي د الذي باندې وای دا خبره ده نه دا صحیح نه ده ځکه چې په هغه اسم فاعل او په اسم مفعول کې الف لام په معنا د الذي وي بګم کې چې د حدوث معنی وي او بګم کې د حدوث معنی نه لکه الضارب په ضرب کې د حدوث معنی نه کنه نو الضارب په معنا د الذي ضرب او المضروب په معنا د الذي ضرب فقام القائم تو نو بری کې د حدوث معنی پرته ده
د سمانه به پرته ده د حدوث باندې به پرته ده نو پدې کې دا الف لام باندې لږه وس اساغه زرګر ده نو زرګر کړه زرګری کوي او کنه خو زرګر ده کنه نو کده وده ده کایخت او کار کوي او کنه کوي وده ته زرګر ویل کېږي نو پدې کې حدوث ولا معنی نشته نه دا او ټولو په نسبت باندې پدې کې الف لام باندې الذين ده بلکې په هغه اسم فاعل او اسم مفعول کې الف لام باندې الذي وي کم چې څه چلی پایږي د حدوث والا معنی پکې او باساغه دو کې حدوث والا معنی نو لهدا دقيله ولا خبر صحيح وقيل او چاویلی المثال مبني چې دا مثال الصاغ لکه پوه شو به معنی دا مثال مبني له په مذهب د ماجنی باندې و الا کده چې فلام فی اسم الفاعل پس لام په اسم فاعل کې د نور باندې موصول له لکه پوه شو وفيه نظر په دې قيل په دې خبره کې سره نظر ده چې لکه دا خبره چې دا صحیح نه غوړه راته چې کوم وي لأن الخلاف انما هو في اسم الفاعل دغه اختلاف په هغه اسم فاعل کې رقم چې په معنی د حدوث باندې وي دون غيره نو المؤمن الكافر العالم والجاهل المؤمن بمعنى الذي امننا نه او الكافر بمعنى الذي كفرنا نه ځکه دا مؤمن او کافر او عالم او جاهل په دې کې حدوث ولا معنی نشته یو سړی مؤمن دی کړه مړ لکه ژوند دی او کړه یخته کو ودره کاروان دی کنه خو دې مؤمن دی یا کافر دی جو کافر دی نو دا شان دی دا دغه صاغره لانهم قالوا ذکر دی علماء او کرام ویلي دي د ماجنین علاوه هذه صله فعل في سوره المجد صله فعل او په صورت د اسم کې دا فعل او په صورت د اسم کې فلا بد فيه من معنى الحدوث نو ضروري ده پدې کې معنی د حدوث ولو سلم او کچره دا ویل شي کنه نو فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق وی کدا خبره اومن له شیومو چې باسا کې الف لام چې دا په معنی د الذي باندې نو بیا دا خبره هم دا غره کنه چې دا تقسیم ته مطلق استغراق کړه د مطلق استغراق کړه لګا دا مثال بیا دغه د پاره سي کېدې شي د استغراق حقيقي د پاره سي کېدې شي سواء کان به حرف تعریف برابر خبره ده کداغه استغراق په حرف تعریف سره وی او کنه وی لکه د دې مثال د دې ودا مصنف چې د استغراق د تقسیم کړه نه د مطلق تقسیم کړه برابر خبره ده کاغه استغراق د الف لام په ذریعہ سره راغلی او کله بل څه په ذریعہ سره راغلی خو استغراق و دوه قسمونه دي اغه یو حقيقي او بل څه ده عرفي ده وس کچته د سي اسم موصول پکې راغلی الذين اسم موصول پکې راغلی او پای کوم استغراق عرفي چې دا پکې دي شي پکې حقيقي کې دي شي سواء كان بعرف تعريف او غيره ولو سلم كانت دا خبر امن لشيم نمازني دا نو فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق نو مراد زمون د دینه د مطلق استغراق تقسیم دی سواء كان بعرف تعريف او غيره والموصول ايضا او موصول د غرنګ مما ياتي للاستغراق د استغراق د راځي لګتا مثال اکرم الذين ياتونك الا زيدا چې استاخوا د کم کسانه چې ټول اکرامو کا بغیر د زید نه نو ځل کې الذين ياتونك دا استغراق عرفي دی چې څومره کسان نه چې کو د زید پکې دا مکو یو بل مثال به کوم د زما په کتاب کې نه لیکل څه کتاب پزور هوا ها یو نو دا پوښم کنه اضرب نه اضرب القائمين الا عمرا چې دا څومره کسان ولاړ دي دا ټول وا بغیر دا عمرنا نو سبب هم ان شاء الله وز دا خبره کوي و استغراق المفرد اشمل بدلیل سید نه و یو د څه لګنه چې یو منګه استغراق د جمع په ذریعہ سره کوو ایو استغراق موږ د تسنیه په ذریعہ سره کوو یو استغراق منګه د مفرد په ذریعہ سره کوو نو کله چې منګه یو ټکی مفرد ذکر کوو ماته خورې کنه را کله یو ټکی منګه مفرد ذکر کوو او بریګه منګه الف لام استغراقی راولو نو دا خبره دا ډیر زیاته اشمل د جمع نه مطلب دا کنه چې لکه په جمع په څنګه کې جمع ټول افراد ته شامل نه وي او چې کله مفرد مستغرق ذکر کو نو دا ټول افراد ته شامل وي لکه ته لا رجال فی الدار فکور کې سړی نشته نو دا مثال خو ستاهله صحیح دی چې کله پکور کې درې سړی نه یا درو نه سیوا سړی نه او که پکور کې یو سړی نو لا رجال فی الدار ویل بیا صحیح نه دی ځکه یو سړی پکې موجود دی کنه کدوه پکې موجود دی او ټول نه فکه نو لا رجال فی الدار ویل صحیح نه دی او کته دې سوې لا رجل فی الدار پکور کې هیڅ قسم سړی نشته نو یو نه پکې مطلب دا نه پکې یو شته نه پکې دوه شته نه پکې درې شته نه پکې څلور شته نو دا په واحد سره ذکر کول په مفرد سره ذکر کول دا استغراق لره ډیر زیات اشمل دی ډیر زیات شامل دی پوه شو به معنی دا وګوره بیا بل یو خبره ده بیا بس
و استغراق المفرد او استغراق د مفرد اشملو یعنی ډیر زیات مشامل سواء کان به حرف تعریف برابر خبره که په حرف تعریف سره او بغیر سره اشملو دا ډیر زیات شامل لرسنه من استغراق المثنى والمجموع د استغراق د مثنى او د مجموع بمعنى انه يتناول كل واحد من الافراد چې دا شاملېږي هر واحد د افرادونه والمثنى يتناول كل اثنين مثنى د چې شامل فوتوا والجمع يتناول كل جماعه او جمع د چې شامل ټول جماعت ته بدلیل صحه په دلیل لسې کېدو لري خبره چې لا رجال في الدار اذا كان فيه رجل او رجلين او رجلان چې لا رجال في الدار په صورت کې صحیح ده کله چې بګور کې یو سړی یا دوه سړي موجود وي نو لا رجال في الدار ویل صحیح دي خذون لا رجل کله رجل دی وي نو بیا مطلب دا چې نه بګور کې یو شته نه بګي دوه شته نه بګي درېشته فانه لا يصح لکه نه صحیح کېږي دا کان فيها رجل او رجلان وهذا لکه پوه شو به معنی ها وهذا في النكره المنفيه مسلم واذا بنكره منفي کې صحیح ده یعنی هغه نکره چې تحت النفي واقع شي هغه نکره چې تحت نفي واقع شي دا خبره بګی سره صحیح ده واما في المعرف باللام فلا او په معرف باللام کوئی دا خبره صحیح نه یعنی هغه ټول دا نه شاملېږي بل الجمع بالمعرف باخا دا وای کنه چې لکه معرف باللام سره نه کیږي وای دا خبره لکه صحیح نه ځکه چې علما کرام ته نه وي او د اصول دا خبره کړی دا چې کله په جمع باندې الف لام داخل شي کله چې په جمع باندې الف لام داخل شي نو دا خبره به تاسو ورته چې کله په جمع باندې الف لام داخل شي نو الف لام د جمع هغه جمعیت باطلوي نو بیا هم ټول افراد تسری شامل دي بل الجمع المعرف باللام بلکې جمع په معرف باللام سره بلام الاستغراق يتناول كل واحد شامل غير من الافراد على ما ذكره چې دې خبر له ذکر کړی دي اکثر د ائمه د اصول او النحو او نحو ودل عليه الاستقراء ودلالت به الاستقراء والتتبع تلاش واشار اليه ائمه التفسير وقد اشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع ثم وې په دې مقام کې ما په خپل شرح متول کې ډېر باسونه کړی دي کله خوخه جوړته وګوره ولکه زمونږ نه خوخه زمونږ داشته پوره ده خاجي وس مکه دا خبره کوي کنه چې لږه تا وی چې یو مفرد ده او مفرد خو دې ته وي چې په یو باندې دلالت کوي او استغراق دې ته وي چې الګه دا په ډیرو باندې دلالت کوي نو د مفرد او د جمع په منځ کې خو تضاد ده د مفرد او د جمع په منځ کې سره تضاد ده نو ته څنګه وی چې الګه یو مفرد ټکی په باندې الف لام داخل شي نو دا ډیرو افراد فائدہ ور کوي لکه پوښتنه به باندې نو دی وجه نه لګیدا دا خبره کوي چې کله پر استغراق او مفرد راوړو کې صفای دغه نشته ده نقصان نشته ده ځکه کله چې په یو لفظ مفرد ده او په دې باندې الف لام داخل شو نو دینه د افراد هغه معنی لاړه او صرف د استغراق معنی به پاتې شولا لکه پوښوي ګوره ولما كان هنا مظنه اعتراض وکله چې دلته کې دا زیاده اعتراض راتلو او اعتراض سره چې ان افراد المسلم اسم يدل على وحده معناه چې اسم مفرد ذکر کول دا په وحدت د معنا باندې دلالت کوي ول استغراق يدل على تعدده او استغراق د لفظ دا په دلالت کوي په تعدد باندې وهما متنافيان او دا تعدد او افرادات باندې دی بل سری متنافي دي نو اجاب عنه قبل قوله معنى جواب ورکو درینه بل خپل قول سره ولا تنافي بين الاستغراق او مسمنافات استغراق او افراد الاسم چې په یو لفظ هم مفرد وي هم استغراق ولا معنی پرېږي منافات نشته ولي لان الحرف الدال على الاستغراق كحرف النفي زګه هغه حرف چې دلاله کوي په استغراق باندې حرف نفي پچنده والتعريف انما يدخل عليه او تعریف د داخلي کې په اسم مفرد باندې حال كوني مجرد عن دلاله على معنى الواحد په داسې حالت کې چې د دینه د وحدت هغه معنی چې نه وي پکې یعنی چې کله په الف لام استغراق راشي نو بیا په دې کې وحدت ولا معنی نه بلکې صرف استغراق ولا معنی پکې او جمع ولا معنی پکې او منافات غبالو چې کله ته موږ واحد ولا معنی غسته او ته کما استغراق تعدد ولا معنی غسته نو چې کله په دې باندې الف لام داخل شنو بیا هغه معنی سګيږي ختميږي د وحدت والا كما انه مجرد لك څنګه چې دا مجرد دلالت نه په تعدد باندې و امتناع وصفه بناء الجمع خا وصف د اعتراض کوي چې ته کنه چې د دینه د واحد معنی لاړه لکنه چې کله په مفرد ټکی باندې په مفرد لفظ باندې الف لام داخل شو په مفرد لفظ باندې الف لام داخل شو نو استغراق والا معنی به ورکې کنه واحد والا وحدت والا معنی به لاړ شي نو چې وحدت والا معنی دی لاړه نو دې لپاره ته بیا صفت ولې د جمع راوړي صفت ول جمع راوړي ها پوښتنه به معنی صفت د جمع ولې نه راوړي صفت د جمع ولې نه راوړي نو صفت د جمع ولا ځکه نه راوړم چې د لفظ په اعتبار سره خدا مفرد دی کنه
د لفظ په اعتبار سره اگر چې ما په ډیرو افراد باندې دلالت کوي او د لفظ په اعتبار سره مفرد ده نو د دې تشاکلی لفظي د وجنه د مشاکلت د چې د دې لفظ ده مفرد په شان دي د دې وجنه د دې صفت جمع نشي راوړي خو شوي او بعضی کسانو چې لکه امام اخفش رحمت الله علیه د دې لپاره د جمع څخه چنده راوړي دا د جمع څخه څه کړی دا راوړي دا لکه وای الدینار صفر نو دینار نه یو دینار مراد ده او صفر د اصفر جمع ده او الدرهم البیزو د درهم البیزو درهم نه یو درهم ده هغه ول جمع چنده راوړي دا لکه پوه شو به باندې خو جمهور علما کرام د مشاکلت لفظي د ودینه د دې لپاره صفت د جمع نه راوړي پوه شو نو امتناع وصفي دا اعتراض نه جواب ده اعتراض ده چې معنا د وحدت کې وتلی ده او صرف استغراقي معنا یا تعدد والا معنا پکې ده نو بیا صفت د جمع د دې ولې نه راځي نو د څه د ودینه د مشاکله ده او امتناع وصفه او منواله د دې د وصف دراتللو بنات الجمع په صفت د جمع سره للمحافظه على التشاكل اللفظي د وجه د دینه چې د دې هغه مشاکله لفظي چې دا محفوظ ده ولانه دویم نمبر دویم دلیل لري چې المفرد الداخل عليه الف الاستغراق وایي چې په کوم مفرد باندې چې لام استغراق داخل شي دویم جواب دار ماته وګورئ چې په کوم مفرد باندې لام استغراق داخل شي د دې نه مجموعه افراد نه مراد بلکې دل کې دینه کل فردین وي څه مراد وي او دا کل چې نه دا سره واحد ده پوه شئ نه دا واحد اعتبار کړل بمعنى كل فرد لا مجموع افراد طول افراد ولهذا امتنع وصفه بنات الجمع عند الجمهور د دې وجنه د دقه موصوف صفت چې نه د جمع سره راوړل د جمهور په نسبت نه دي وان حكاه الاقفش اگر چې نقل کړي دي لره اقفش لکه الدینار صفر نو دلته الدینار دا مفرد ده او په دې باندې الف راغلی دی الف لام استغراقي ده مفرد ده خو هغه بیا هم جمع راوړي ده الصفر د اصفر جمع ده زیارته ویل کېږي او الدرهم البیزو بیز دا ابیز جمع ده او بیزون بازل کې بویزون او دغه د یوسر ولا قاعده د وجه نبی دا بدل شوی دی الکه دا سپوږ شوی به باندې ها په دې باندې پوه شوي چې مفرد ټکی کنه نو پرې کې به استغراق دا به چې کله به غیر شون د دې افراد والا معنی چې نه دا زی د دې وجه نه د دې صفت په جمع سره نه راوړل کېږي امام اخفش رحمت الله چې راوړل کېږي یاد بشي